سموسو د پکوړو په خپل منځ کې څه رشته ده؟ څه تعلق دی؟ السلام علیکم. څنګه حال دی؟ دا جی دا سموسه د پکوړو نه بغیر نه چلیږي، پکوړه د سموسو نه، دا خو د روژې ښایست دی. السلام علیکم ناظرین، زه یم ستاسو میزبان زاهد جان. په دې وخت موجود یم په پیر بازار کې، بالکل د مازدیګر وخت قابو دی او دلته مختلف خلک بازار کې ګرځي، څوک د افطارۍ لپاره یو سالي، څوک بل سالي. دې وخت کې زه موجود یم د پکوړو او د سموسو دکان. نو اول زه د نه دا تپوس کوم چې دا راته ووایه چې د سموسو د پکوړو په خپل منځ کې څه رشته ده؟ څه تعلق دی؟ السلام علیکم. څنګه حال دی؟ دا جی دا سموسه د پکوړو نه بغیر نه چلیږي، پکوړه د سموسو نه، دا خو د روژې ښایست دی. نه زه وایم چې رشتې په منځ کې څه ده؟ خپله کې څه رشته ده؟ بس دغه رشتې ده چې سموسه سموسه ده او پکوړه پکوړه ده. نه ساس بهو ده که نه سوسیلې ما ده څه شی ده؟ بلکې تاسو ورته څه وایئ؟ نه څه ورته څه وایئ؟ موږ خو ورته پکوړې وایو، د الو د پیاز. جی هو چې دغه دی، خو د دې پکوړو او د سموسو په خپل منځ کې څه تعلق دی؟ بس تعلق یې سرجي دا دی چې په یو کړي کې پخېږي. په یو کړي کې پخېږي؟ یا سموسه دي او یا پکوړه دواړه یو ځای نه دي، د دې یو بل سره نه لګي. څه وجه ده؟ نو رشته خو ځکه قریب دی چې په یو کړي کې پخېږي، نو لږې بیا ښه دی. ښه امیر صاحب دا راته ووایه، څونه ستاسو نه د ورځې کیلو باندې خرڅېږي، په دا خرڅېږي او کیلو څومره زموږ ناظرین ته ووایه؟ الحمدلله زمونږ ډېر ښایسته کار کېږي او ښه په هاي لیول کېږي. کله چې یوه میاشت روژې ته پاتې شي نو زمونږ نه کوم ګاهک چې دی نو دا زمونږ نه مطالبه کوي چې تاسو به راځئ او که نه. مونږ دا شاجي ټیپو والا دکان دی، دا خصوصي مونږ د پکوړو دپاره نیسو او مونږ راځو بس خپله خواري محنت کوو. نو دا سره چې ښه ګڼ تعداد سره مازدیګر نه پس مونږ ته پکوړه نه میلاوېږي او بس ډېر راشي، ډېر زیات یو کس راپرې نیسي. کیلو به څو دی او دغه په څو دی؟ کیلو مونږ 500 روپۍ ورکوو. دا مونږ آیلو کې پخوو، ماشاءالله جمع هم دی، نو خلکو سینې هم خراب وي، دا مونږ آیلو کې پخوو او 500 روپۍ کیلو ورکوو. او جی جی نو څو کیلو ستاسو د ورځې راکېږي؟ کم سے کم 70-80 کیلو پکوړې مونږ خرڅوو. 70-80 کیلو. بالکل دې نظر تاسو دا واورئ، دا دکان دی دلته پخېږي او ډېر په ښه انداز باندې راکېږي. دې ته لکه چې کوم زموږ دا دغه دي نو دې ته تاسو بالکل کتی شئ چې ډېر ښکلې، ډېر خپله بالکل دې وایي چې په غوړو کې دا نه پخېږي، دا په تیلو کې پخېږي، ځکه چې صحت دپاره تیل ښه دي او غوړي خو دا چې ډېر زیات نقصان دی. نو ګورو تاسو زموږ سره اوسئ، مزید تاسو ته به د دې موږ شاټونه ښیو. مهرباني. دی خوښه